الله وبرکاته مینوالو کتونکو زه دا وخت په چکدره کې د پولیس چوکۍ سره ولاړ وم دغلته کې زموږ قاید ته موږ ته حکم کړی دی چې سهار د 8 بجو نه والا د شپې 8 بجو پورې به روډ بندي سهار موږ په 8 بجې باندې کړو د قاید په حکم د تکمیل لپاره موږ اوس روډ کلو کو لږ ساعت مخکې دغلته کې یو ګاډي والا راغی موږ ورته وویل چې لاره بنده ده موږ ته حکم نشته دی موږ ته اډر نشته دی نو هغه ولګېدو دغسې کې ګاډی په دې کمرو باندې راوړلو او بیا پرې خلکو باندې وکړو چې پرې خلکو وخمه خو الحمدلله ټول بچو بیا د هغې نه پس یو کلاشینکوف ورسره ډزې وکړو چې د هغې کلتوس څنګه چې اوس هم موجود دی کلتوس تاسو راوالي دا کلتوس دی نور هم راته دي هغې ته رسایي دا فایرنګ چې و دا هوایي و که نه دی په چا کړی و دی کول په کسانو کول دا موږ زه دغلته ولاړم لږ فرق دی یو اته دوه فرق به زه دغلته کې ولاړم او د ډزې دغلته زما سره یو بل کس هغه بلکل نږدې ولاړ و ډزو ته ډزې پرې وشولې او بیا په دې نورو کمرو باندې تېر کړو دغلته کې انتظامیه ولاړه ده محمد یو بعضې ملګري دا وایي چې د دې ځای نه ورته یو پولیس ووایي چې دا ووله دا خبر رښتیا ده زما د یقین مطابق زما ذهن مطابق دا خبره 100% رښتیا کېدای شي ځکه چې مخکې چوکۍ شته دی پولیسو به چیکینګ کړی د سره که چیکینګ نه کړی دا پولیس بسه شو دا محافظین بسه شو او که چیکینګ نه کړی بیا رابرېښی بیا د دوی سازش دی دلته کې 20-25 دلته کې 25-30 کسان ولاړو پولیس والا انتظامیه والا ولاړ دي زموږ مشرانو ورسره 2-3 پیرې خو میټینګ ورسره شوی دی اجلاس ورسره شوی دی چې تاسو په دغلته کې نظم به برابروئ دې ځای باندې به کسان خو پرېږدئ دلته به تشدد والا دلته کې انتشار خورولو دپاره کسان به تاسو په دې خو نه راپرېږدئ دې نه مخکې 2-3 جګړو مو شو زمونږ کوم کارګونان انصارالاسلام والا هغوی د صبر نه کار واخیستو دې انتظامیه ورته زه وایم تاسو زمونږ څنګه محافظین یې تاسو څنګه غیرتمند یې تاسو څنګه پښتانه یې تاسو څنګه د پاکستان دفاع دپاره لګیا یې دلته په کارګونانو ډزې کېږي تاسو 25-30 کسان موجود دي او بیا هم دا ډزې کېږي جی کتونکو دا بوټ دی دا ګاډی ته وکړې دا بوټ یې وکړلی دا وګوره دا د هغې نشانې موجود دي دا بوټ یې پکې خراب کړی دی دغلته کې نور کسانو سره خوشه ګاډی ګرځول دی اوس که په دې کې زمونږ د یو کارکون نقصان شوی دی د ذموار به یې څوک و دا انتظامیه والا د څه لپاره ولاړي دوی په هغه وخت کې نه و چې کوم وخت کې په موږ باندې فایرنګ کېدو په هغه وخت کې خو دوی نه و اخو چیک پوسټ دی هغه چیک پوسټ معلوم برېښي دي موږ اوس مخې ته ټلیفون کړی دی انشاءالله تعالی زمونږ خپل قاید ډزې کړي دي خپل قایدي دا واقعه چې کومه راځي دا زما د مخې راله او زه مکمل په دې ګوایم چې کله دا ګاډی دې خوا راواوښتو او دلته یو څه چکرې زه مکمل په تیز رفتارۍ سره ولګولې او کارتون یې وهو نو په دې ټیم کې یو کس اخوا طرف نه دروازې کولاو کړو راکوز شو او په صادر کې اوس ماشین ورسره او پولیسو ته اواز وکړو چې ووله نو شروع یې وکړه موږ 3 کسانو په دې دیږي ما ښکته هغې کوزدګي ته ودانګله وه زه په دې روډ سملاسته نو په دې ټیم باندې دا شی ښکته لاړو چې موږ راپاسېدو خو ښه کارکون ته نقصان نه یې رسېدلی